د انجمن بحالي مزدورانو تنظیم د طرفه 16 کسانو ته پیسې میلاو شي او مزید میلاویږي انشاءالله. په دغه 16 کسانو کې یو ملګری عبدالوهاب دی چې موږ شکریا ادا کوو او احسانات یې راباندې وکړه. الله دې ورسره ډېر ښه وکړي چې موږ ته دونه نظر وکړو یاد یې کړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د انجمن بحالي مزدورانو خوږو اوریدونکو کتونکو سلامونه او نیک احترامات موالي اوریدونکو. څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ د یونین زموږ د تنظیم همیشه یو کوشش یو کاویسي د مظلومیت اواز راټوټولي. په دغه سلسله کې د انجمن بحالي مزدورانو تنظیم د طرفه 16 کسانو ته پیسې میلاو شي او مزید میلاویږي انشاءالله. په دغه 16 کسانو کې یو ملګری عبدالوهاب دی چې زما خواته ناسته یو باهمته انسان دی، ډېر باهمته. د سما 2-3 پروګرامونه هم کړي دي چې د زندګۍ سره مینه کوونکي خلک دی، ډېر یو داسې ژوند تېروي، یو جانانه او شاهانه ژوند تېروي چې دلته پکې زموږ د تنظیم طرفه د روژې اولنۍ ورځ او پیسې میلاو شولې. نور هم ملګرو سره پروګرامونه کوو. عبدالوهاب بھائی دا کومې پیسې چې تاسو میلاو شولې په کوم نظر ورته ګورئ، څه احساسات لرئ؟ بس یانو موږ شکریا ادا کوو او احسانات یې راباندې وکړه. الله دې ورسره ډېر ښه وکړي چې موږ ته دونه نظر وکړو یاد یې کړو. مهرباني انشاءالله ضرور به یادو. د روژې روژه دا چونکې هر سړي ته ضرورت دی، خو ستا په خیال چې په روژه کې معذورو ته هم د روپو ډېر ضرورت دی. څونه ضرورت ته ډېر ضرورت دی، ډېر ارمانونه به ډېر پوره کېږي چې روپۍ ورسره چې دا هم سړي په زړه کې څه راځي هر معذوره په زړه کې راځي. دا خو د معذوره دا پکې ډېر راځي. دا کار د چر سړی وسهیل هر سړی وسهیل پکې نو. اوریدونکو زموږ خو همیشه دا کوشش وي، همیشه هم دا کوي چې موږ د مظلومیت اواز او خاص کر د دې خلکو اواز راټوت کړو، د دې خلکو څخه هیلپ وکړو. عبدالوهاب تاسو ګورئ دا یو ټیټه مریض دی، لاسونه د خپو دواړو، خو دا بیا هم د زندګۍ سره دومره مینه کوونکی انسان دی چې دا یو د کیمرامین د مخوا ته چې د سایکل راوالي چې دا په سایکل باندې د میاشتې 2-3 روپۍ خرچه کوي. دا ماته پته ده. دا په سایکل کې بیټري ساتي، MP3 ساتي، په سایکل کې چې کوم سامان ساتي دا زم چې عام سړي پلډر کې نه لګېدلی. عبدالوهاب بھائی دغه مرسته زموږ د تنظیم له طرفه وشوله، مزید به هم انشاءالله کېږي. مزید کوم مطالبه کوئ؟ بس مزید دا مطالبه کوو چې هر سړي ته دې میلاو شي، ټولو معذورانو ته چې خپل دا کارونه پرې حل کړي، دواګانې ته وکړي. انشاءالله کېږي به. ډېره مهرباني، ډېره مننه. السلام علیکم. اوریدونکو زموږ خو همیشه دا کوشش وي، همیشه هم دا کوي چې موږ د دې خلکو اواز راټوت کړو، د دې خلکو سره چغه یې وکړو. دغه 16 کسانو ته د انجمن بحالي مزدورانو طرف نه 10,000 روپۍ حواله کېږي او انشاءالله مزید هم موږ کوشش کوو چې په روژه کې د اختر پیکج هم ورکړو، د روژې نور پیکجونه هم ورکړو او دې خلکو سره مرستې وکړو. اوریدونکو دا پروګرام شیر کړئ چې مزید د خلکو په زړه کې هغه درد پیدا شي او د خلکو سره هیلپ وکړي، د خلکو سره مرسته وکړي. نو ډېره مننه. د بل پروګرام پر راکړئ اجازت. الله